په دې هغه کې تاسو وګورئ په اسلام آباد کې څه غوبلو شو، دومره ظلم څوک کوي چې زنانه راپاسېدې، بې پرده بدکرداره مردارې زنانه راپاسېدې. څه وایي خدای دې موري، رسول دې موري، اولیاء دې موري، او وایي موږ ازادي غواړو. تا ته د ازادۍ د غوښتو ضرورت دی، ته خو ځان له ازاده یې، تا ته خو د دې ضرورت نشته. خو د دې میشن چې روان دی هغه دا وایي چې زموږ زنانه کمې په کور کې ناستې دا راوکاږي بهر، دا بې حیا کوي، حیا ترې نه واخلي، لوپټی له راکه، څادر ترې راکه. حدیث کې راځي وی داسې زنانه به راشي په یو وخت کې وی ممیلاتن مائلاتن، خپله به هم تا ته مایله کېږي، تا به هم ذاته مایله کوي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د دې سرونه به د اوښانو د هغه کوب غونتي، کوهان غونتي د اوښ هغه کوب نه راوتې. نو نن سبا زنانو ګوره که نه، چا به دلته سر اوچت کړی، چا به دلته هغه بودی کړی. وی لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا. حضور پاک فرمایي وی جنت خو پرې د هغې خوشبه به ورته نه محسوسیږي، او وی د جنت خوشبو ډېرې فاصلو پورې، بعضې روایتو کې راځي وی 1000 کالو پورې به هم د هغې خوشبو وي. زمونږ حکمرانان څه شو؟ پکار دی اسلامي ملک دی، په اسلام په نوم باندې نافذ شوی دی چې ته راپاسې مور عایشې رضی الله تعالی عنها ته به دوې د هغې د پاک دامنۍ بیان خو رب په قرآن کې کوي چې هلته خلک راپاسې مور عایشې باندې تهمت لګي، رب په قرآن کې آیات نازلوي، د هغې برات اعلان کوي. نکاح په اسمانونو باندې کېږي، دومره لویه بیبي د حضور پاک د کور ژوند خو هغې موږ ته محفوظ کړی دی. څه د پاسه 2000 احادیث هغې نه نقل شوي دي، او ته راځې هغې پسې خبرې کې. ته د کمې زمانې، ته خو د هغه د ګټر د زمانې، د شرالقرون د زمانې پاتې کېږي. تا څوک اسلام دپاره اسلام دې بدنامولو؟ خو دا یاد ساتئ څوک هم نو په دې وخت کې نو چې راپاسېدلی وي چې دي دا خبرې کولو، دي له دا خولې ماتې کړی وی. مونږ کې هم غیرت نشته، په کورونو به ناست یو، بس دې ته تله کړی چې موبایل ته کینو وګورو. خو بیا هم څه د کالج یونیورسټو هلکان ورپسې راپاسېدلي وو، خو مې غلطي کړې ده چې دا سرونه مرونه یې پې اړولي وو که نه، سم کار به یې ورسره کړی و. خو بس حکومت که نشي کولی، اسانه خبره ده، بس یو زیات نه یو هفتې دپاره دا ملک د مجاهدینو ته حواله کړي، یو هفتې له دې حواله کړي، ته بیا ګوره څه کېږي. مونږ خو ته تیار یو. دا خو یاد ساتئ زمونږ علما الحمدلله حق پرسته دي، او زمونږ اکابرو جیلونه تیر کړي دي، په پیغمبر سخته راغلی دی. زمونږ پیغمبر خو هغه و چې د اسلام دپاره دغه غاښونه مبارک شهید شوي وو، او که مونږ نه خلک دا جب هم کټ کړي کټ دي کرانه، مونږ دا حق پرستي نه پرېږدو. که مونږ جیلونو ته چې واده چې مرګ خو یو ځل دی، هسې هم راځي، یا به د کرونا نه به مرې، هسې هم په ټولو کې وبا پیلاو ده، یا به چېرته د نور څه مرض نه مرې، یا دې هم دې ووجني. وخت خو م یو دی، نم د وخت نه مخکې وجلی شي. حدیث کې راځي تر څو پورې د رزق نه یې پوره شوی مرګ دله نه راځي. په موږ دا رزق پوره شي هسې به مرو، خو چې په دې باندې مړه شو نو کم سمه مرتبه به مې لوی اعلی مقام به راکوي. یاد ساتي دا غیرت په ځان کې راوستل پکار دي، د دې خلاف اواز اوچتول پکار دي. ګوره اسلامي ملک دی، که حکومت یې نشي کولی لرې کېږي دی. یو صحابي دی ابو دردا رضی الله تعالی عنه دی، فرمایي وی د بدر په مقام باندې یو ښځه راغه، وی چې موږ د بدر جنگ نه راغو نو وی څه صحابه پکې شهیدان شوي، نو یو هلک ځوان پکې شهید و. وی دې زنانه رامنډه که، وی دې پکې خپل زوی کته، وی دې ته وی چې ستا زوی خو وفات شوی دی. وی ښه صحیح ده. نو یو صحابي وی زه دې ته حیران وم یاره، وی ما ورته وی چې په خلکو باندې د غم آواز وشي نو هغې نه برکې ته خیالي، نه لوپټې ته خیالي، نه عزت ته خیالي، او منډه وهي. ورته وایي وی زه تا ته حیران یم چې تا په دې وخت کې نقاب ووهلو، خپل وجود د مکمل محفوظ کو، بیا راغې. او ورته وایي وی زما زوی مړ شوی دی، وی زما حیا نه ده مړه. داسې زنانه وې حیا به یې نه مړه کوله. نن سبا خو هغه ممیلاتن مائلاتن خبره ده چې یو طرف ته مایله کېږي، ځان هم مایله کوي. زمونږ په دې ملک کې روز تر روز د انتشار زیاتېږي. بیا مونږ وایو په مونږ وبا راغه. حرمین